अस्सलामुअलैकुम मलगुरो द मुश्ताक अहमद हवाले सरा यौ ډیر غټ ब्रेकिंग न्यूज़ रागले दे मुश्ताक अहमद बकला रिहा कीगी ना मुश्ताक अहमद हाल अहवाल सिंह दे मुश्ताक अहमद सरा दغه د नाजायज रियासत आर्मी से जुल्म کړي दे کنا پاغه باندې په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو خو یو سور و د مخ ته سره لډي په دې باندې ما یو ویلاګ شریک کړو چې تاسو لما ویلو چې مشتاق احمد رها شو چونکه مشتاق احمد سره چې څومره هم خلک وغه رها شوی دي خو مشتاق احمد نه دغه ناجایز ریاست آرمی چې کومه دا یو ډیماند ته کوي چې ته معافي وغواړه نو هغې نه پس په مونږ ته پرېږدو خو مشتاق احمد چې کوم دی معافي نه غواړي مشتاق احمد له دغه آرمي وایي چې ته معافي وغواړه چې دا کار ما کم کړی دی او دا کار مونږ کم کولو د دغې مسلمانانو مدد مونږ کولو دا مونږ زیاتې کولو دا مونږ ناجایزه کار کولو نو مشتاق احمد دې له تیار نه دی مشتاق احمد معافي نه غواړي څومره کسان رها شوي دي نو که مونږ خبرو کړو تقریبا 177 پورې کسان دغه ناجایزه ریاست رها کړي دي او اوس ورسره هم 150 160 پورې کسان اوس هم دغه په جیلونو کې دی سره گرفتار دي چې پای کې مشتاق احمد هم شامل دي چې دغه لیډ چې کم کولو دغه کما قافله چې روانه و د مسلمانانو مدد د پاره دغه قافله چې چا لیډ کوله دغه نوم ګریټا تمبرګو چې هغه هم دغه ناجایز د ریاست رها کړی ده د کې غیر مسلم خلک هم چې دا غیر مسلم خلکو هم دغه فلسطین د مسلمانانو مرسته روان شو د فلسطین د مسلمانانو مرسته کوله اوس دغه مطلب په دنیا کې کتا سو ګور اسلامي ملکونو نه علاوه غیر اسلامي ملکونه چې کوم دی غي هم دغه کېد شوی مسلمانانو د پاره یا د کېد شوی چې څومره هم خلک دي کوم مسلمانان دي او غیر مسلمان دي دغه د پاره باقاعده احتجاجونه هم شروع کړي دي جی مشتاق احمد سېنیټر بالکل ټیک ټاک ته په صحت باندې روغ جوړ دي خدای پکېد کې دي تر اوسه پورې دغه رهایی اعلان نه شوی جی بل 157 اسلامي ملکونو د پاره د شرم مقام دار چې غیر اسلامي ملکونو هم په دې باندې احتجاج کو په دې کیس باندې نیدرلند کې ابل روز احتجاج شو چې پای کې تقریبا 15 لکو خلکو زیات په یوځه کې احتجاج چې په هغه یوځه کې کم احتجاج پای کې 5 लाख نه زیات خلکو شرکت کړو 5 लाख نه زیات خلک دغه احتجاج ته راجم شي او هغه دا ډیماند کړو د نیدرلند خلکو چې دغه قافله چې کوم وا دا کوم قافله د 40 کشتو چې کوم قافله روانه و د مسلمانانو مرسته د پاره نو هغه تاسو رها کړي هیومن رائټس نے باقاعده ډپارټمنټ دغه هیومن رائټس ډپارټمنټ نے باقاعده خپل مطالبه کړی دا چې تاسو اسلام مطلب کوم مسلمان دیم نه خو از هیومن د انسان په تور باندې هغه تاسو رها کړئ دا ولا غیر مسلمه ملک غیر مسلمه څومره ملکونه دي چې هغه کوم احتجاجونه کوي نو دا خبره کوي چې مسلمانان دي او غیر مسلمه ځکه په دې کشته چې کوم قافلې روانه وي د مرسته لپاره د مدد لپاره نو پای کې صرف مسلمانان نو پای کې غیر مسلم هم روان شي د فلسطین د مسلمانانو مرسته لپاره غیر مسلمه خلک هم تللتا د غي د مدد لپاره نو د څومره هم غیر اسلامي ملکونه دي هغه کې باقاعده احتجاجونه روان دي چې تاسو دا ټول رها کوي چې مسلمانان دي او غیر مسلم دي او تاسو گرفتار کړی دي نو له تاسو رهایی ورکړي سېنیټر مشتاق احمد په خپل صحت باندې روغ جوړ دي دغه پکېد کې دي او ډیر زر به رها شي ان شاء الله تعالی نو د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام